زه د دې ټورنمنت د باقاعده اوپننګ اعلان کوم सब सितारे दिलों में बसे जो तुम्हारे अब है सिक्का जमाने क्रिकेट में जलवे दिखाने चमकेंगे मिलके जहां सा वो है CPL वो है CPL वो है CPL वो है CPL हम रुलाते हंसाते हैं तुमको आओ अब एक्शन दिखाए क्रिकेट में भी हम नहीं कम खेल के सबको बताए हम रुलाते हंसाते हैं तुमको आओ अब एक्शन दिखाए क्रिकेट ग्राउंड उमराबाद की द चमकनी प्रीमियर लीग افتتاحي प्रोग्राम منعقد شو چې پکې د ژوند سره تړلې د هر شوبې کسانو په یو لوی تعداد کې شرکت کړی وو. د ټورنمنټ افتتاح فیصل خان وکړ او امجد خان د ټورنمنټ د افتتاح اعلان وکړو. په دې موقع بټولاله حاجی احسان الله شاهد بلال چمکنی یارمانی انیس کامران کرنل ریاض احمد جان صدر طارق اور نور ملمنو پخپر خطاب کے انتظامی اول په ټورنمنټ منعقد کولو باندې مبارکباد ورکړو چې په دې ټورنمنټ کې به خسته لوبې مخې ته راځي او زیاته کړه چې دلته ګټه به صرف او صرف د سوکنو وي. دې باره کې هم مخکې خپل دغه چې د موقف چې د واضح کړی دی موږ دا ویلي چې دا کم د CPL دا کم ارګنایزران دي موږ ول دې ته شکریا ادا کوو چې دې په کلی کې میله جوړه کړه نن ته دا ګوره سم د اختر ورځ د ماشومان ولا کان ټول ځوانان چې د خوشحالي ایکسایټډ دي زموږ دې کې چې د دوه ټوک موقف دی دا ټول د کلی ټیمونه دي دې کې د هیڅ سره مقابله نشته کلاړان سو کنو دي اونران سو کنو دي سپورټران سو کنو دي زموږ د سوشل ورک ټیم دا ناره ده چې هر یو ټیم وګټله دغه په جیت کې به سوشل ورک ټیم چې د موجودي خوشحالي کې به wonderful crowd wonderful people او زموږ په دور کې خدا سي خشته ګراوند نو د ما ډېر سرپرایز شوم چې دا ګراوند مې سېټو ډېر مزه ګراوند ډېر کراود ډېر خشته نظام سیستم د کلیډانو ډېر راجمع کېدل wonderful یاره جی بس پرون موږ پیدا کړې سیشن ویشه او ډېر خولي مطلب بیټینګ هم را سره کلیډان شته او په بالینګ هم شته بس لګ ډېر ټیپس وغیرہ مول ورکړو ان شاء الله چې فایټ وکاو ډېر ښه ونده د سوکنو وسم یو تاریخي نوم دی او د یو تاریخ ساس کار نن کوي چې دا جشن شاید په علاقو کې نه په خاص ځایونو کې چې لري پورې دا شن کار ځانه کړي یو ښه اکټیویټیز چې الکان دې طرف ته شروع کوي او ان شاء الله دا ډېر کامیابی او د الکان به کامیابی په خپل ول مشران به وسره ماشاءالله دا کوم هله ګول او دا کوم مزیدار ایونت چې زه ګورم نو دا خو یو ډېر پوزټیو اکټیویټی ده او ان شاء الله دا به زمونږ د
سوکنو د مستقبل لپاره یو ډیر اهم قدم دی. دې ته خلک ګوري او دینه به یو طریقې کار زده کوي او مخکې به زی ان شاء الله. ډیر خوشاله یو ډیر مزیدار پروګرام دی. الله دې په خیر خیریت او په خوشحالو سره سرته ورسیږي. جذبه خو دغه ده چې د هر ټیم دغه کوشش چې یاره مونږه دا ټورنمنټ یا دا ټرافي یا دا ایونت وګټو نو ان شاء الله مونږ هم په دې امید باندې راغلی یو چې ان شاء الله خپل ټیم زمونږ وګټي او زمونږ د ټیم نامه جوړ شي او نو ټول زمونږ ټرافي دا کسو کوم وګټیم زمونږ کلی ته سوکنو ته ان شاء الله راځي. یو خوشحالي خبره ده. یاره زمونږ خو دا کوشش دی چې دا ټول ملګري زمونږ چې کم کشران دي چې دوی په دې لوبو باندې مشغوله وي او مونږ سره دوی په هر میدان ولاړي په هر ځای کې کاغه لوبه وي که د کلي خدمت وي دا مونږ سره څوک باره نشتم نه. چمکني ویلفیر ټیم دی نو هغه هم د کلي خدمت دپاره راوتي دي که سوشل ورک هم د کلي خدمت دپاره که نور دا پاټو ټیمونه دي دا خو ټول زموږ د کلي دي که نیشنل دی که جی یو آی دا پی ټي آی دا زموږ ټول ورونه دي. خو د دې بس د هلکانو دا یو جذبه راوکړه چې یاره یو ټیمونه جوړ کړو هغې کې ما ته اطلاع شوه چې یاره ته خپل یو ټیم نو ما یو ټیم د ځان نه یو پروګرام سیټ کړو او انشاءالله دوی سره منډه وو هر رنګه وکړو. دا ګیم چا مو ګټلو زموږ ټوله ګټه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. که زما د وخت تپوس کوئ نو هغه وخت ډېرې وي خو ماضي قریب کې دا شی نه دا زموږ کلي کې د سپورټس ډېر شوق هم د خلکو ډېر ښه ټیمونه به زموږ د کرکټ ټیم چې و په دې ټوله علاقه کې مشهور و. د والیبال ټیم به د سوکنو د هاکي ټیم به د سوکنو ایون د کبډۍ ټیم به د سوکنو خو څه موده وشوه داسې دا فار د لاست 20 سال چې وشو نو دې کې موږ دا وکتل چې دا سیزونه لږ کم شو نو دا ډېر ښه یو ایونټ دی او کمیټي د خراج تحسین مستحق ده چې دا بچي د ګراوند ته راوستل. ولې چې نن سبا تاسو ګورئ د موبایلونو د نشو تماشو د غیر رجحان ډېر زیات دی نو بچي دا اړخ نه د ګراوند ته راوستل دا ډېر لوی اچیومنټ دی او زه مبارکباد ورکوم دې کمیټۍ له دې په منعقد کولو. یاره ګټو تاوان دا خو د ټولو بس دنیا ته پته ده چې دوه ټیمونه هغې ته راوځي نو هغه ګټو تاوان پکې وي او موږ خپله خبر پور تیاري کړې ده او انشاءالله دا یو د مینې محبت ایونټ دی. دا زموږ د کلي د یکوالي او د یکجهتۍ ایونټ دی. انشاءالله زموږ کوشش به دا وي چې په دې ایونټ کې موږ ټول لکه درونو بېګانو دا ټول زموږ مشران دي زموږ د کلي د سر ګلونه دي که هغه جی یو آی ده که پی ټي آی ده که هغه سوشل ورک دی که هغه خالد وقار بای دی زموږ خالد وقار سته څومره چې دي دا زموږ دا د سوکنو د باغ ګلونه دي او نن دا د باغ ګلونه چې کوم دي دلته کې په دې ایونټ کې موږ سره حصه اخیستې ده موږ ډېر خوشحاله یو او انشاءالله موږ دا چې کوم د سی پی ایل چا شروع کړی ده هغې ډېر زیات مشهور یو او د نوجوانانو رجحان دې خوا کو دې سره به زموږ په کلي کې دا نشې او دا نور دا چې کوم داسې فضول شوقونه دي دا به انشاءالله ختمیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. کرکټ خو بای چانس گیم دی موږ هم کړی کرکټ خو چې دوی کوم ایفرټس کړي سی پی ایل والا نو هغه اپریشیټ کول غواړي ځکه چې نن سبا تاسو ګر نوجوان کم اړخ روان دي هغې کې داسې اکټیویټي کول ډېر لویه خبره ده او باقي موږ ټول ټیمونه سپورټ کوو ټول زموږ د کلي ټیمونه دي او بل دا چې کوم ټیم به ښه گیم کوي هغه به ګټي او obviously چې کوم ټیم موږ ریپرزینټ کوو موږ چې هغه وګټي. بغیر عمله به خبرې نه کوو انشاءالله. زما به دا خواست وي چې موږ ټول سوکنیوال یو او د سوکنو دپاره به انشاءالله موږ د سوکنو نوم روښانه دپاره چې هغه هر یو ټیم ګټي نو په هغې به صرف او صرف د سوکنو نوم روښانېږي. نو خواست به مې چې د سوکنو نوم مونږه په دې پوره دنیا کې خور کو او وښیو انشاءالله چې سوکنې یو دی په سوکني کې بې اتفاقي نشته. زه خو ډېر خوشحاله یم جی چې دا ټورنمنټ موږ ارګنایز کړی موږ وایي چې دا الله تعالی په خیر خیریت سره وکړي ولې چې دې کې د سوکنو ماشاءالله ښه ټیمونه دي ښه هلکان دي او څلور موږ سره سیاسي پارټیانو شرکت کړی دی داسې پکې سوشل ورک ټیمونه دي پکې ویلفیر ټیم دی پکې یارمانې لیون دی نو موږ کوشش دا دی چې ټورنمنټ په ښه طریقې سره وشي او داسې ټورنمنټ موږ نور هم ارګنایز کړو داسې چې د کلي مرسته سره انشاءالله موږ به کلاړان ډېر مخکې لاړ شي. داسې ټورنمنټونه په ځوانانو کې پټ ټیلنټ مخې ته راوستو کې مثبت کردار ادا کولی شي. نعمت سبحان، چمکنی ټي وي، چمکنی.